خان دا راته ووایي تاسو کاروبار کوئ چونکې موږ په دې بریکوټ بازار کې یو سروې هم وکړه دا بلدیات را روان دي خلک فریاد کوي خو موږ چې ګورو د هر سړي سره 2 موټرې دي سوټډ بوټډ دي ایون په قطر کې زه د کاروباري خلکو سره میلاو شوم کومه جامه بازار چې دلته استعمالېږي هغه په قطر کې هم څوک نشي اغوستی بیا ولې خلک فریاد کوي د دې مین ریزن څه دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سهیل باچا ستاسو د ټیم شکرګزار یو داسې ده که نه چې په د ایوب خان په دور کې هم خلکو دا فریاد کړی دی چې ګراني ده بیا د ضیاءالحق په دور کې هم دا زموږ یاد دي چې ګراني ده په هر دور کې د ګرانۍ یو لهر په دې ملک نه چې بلکې په ډېرو ملکونو دا تیر شوی دی اوس الریډي چې کوم د کرونا د وجې نه 2 کاله تیر شول نو ته هم ښه ایجوکیټډ یې او ښه په دې خبره پوهېږي او زه هم دنیا ملکونه ټچ کوم که ته د امریکې د چا نه تپوس کوې که د انګلینډ وال نه کوې که د ملیشیا وال نه کوې که سنګاپور وال نه کوې دا خو ټوله دنیا کې چې دی نو ګراني راغلې ده ځکه چې سټاک ازوړ ختم شوی دی نوی مال جوړیږي په هغې نوې خرچې راځي په هغې ټایم لګي خامخا به لږ ایکسپینسیو وي ارشد خان دا خبر راته وکړئ چې تاسو چونکې چاپېره د سونې یو کاروبار دی او په ټول ملک کې خور دی دغه شان د بهر ملک سره هم کاروبار کوئ ارشد خان هم وایي زما ضرورتونه دي زما د هر څه دي نور سیوا شي خو ما داسې څوک ونه لیدل چې یاره هغه شکر وباسي شکر الحمدلله دا اوسنی وخت چې دی بیا هم ډېر ښه دی داسې ملکونه دي چې په هغې کې د رزق تنګي ده په هغې کې چې دی بجلي نشته په هغې کې نور مالي وسایل نشته پاکستان کې دا ټول وسایل شته او که موږ وګورو د خیبر پښتونخوا حکومت چې کم د ضرورتونو او د میډیکل په حواله باندې 10 لک روپو د هر سړي جب ته چې دی د شناختي کارت په مد کې چې هغه ځان علاج کولی شي نو تاسو نه ګڼئ چې یاره دا هم د حکومت یو ښه اقدام دی او مونږ په څه خبرو باندې شکر وباسو سهیل باچا زما په خیال باندې زما نه تاسو ډېر ښه پوهئ زمونږ په کې پي کې کې چې کوم کارونه وشول دا خو د 1947 نه دېخوا ته ماته نه شي ښودلی که تاسو وګورئ د روډونو وګورئ یو روډ په پوره سوات کې نشته د بریکوټ علاقه پی کې 6 د ډاکټر صاحب وګورئ یوه لاره خرابه نشته د بجلی ستند چته کمی نشته ټرانسفارمر کمی نشته زمونږ د بازار دا لاره زما مخامخ لاره د تینې دا تل حکومت جوړه کړې الان کې دا زمونږ د خانانو په کار و چې جوړه کړې وی خو هغې دله جوړه کړې ده ټیک شوله او د بازار صفایي وګوره د هغې سایډونه وګوره سیسټمونه وګوره زما په خیال باندې خو زه خو چې څونه ملکونو کې ګرځېدلی ما څه کمی ماته نه ښکاري ارشد خان مونږ چې کومه خبره کوو چې یاره دلته کې د کاروباري حضرات د مایوسۍ ښکار دي د دې مین ریزن تاسو ته څه ښکاري وجه څه ده رول مې په ټوله دنیا باندې د کرونا د وجې نه چې دی یو د مهنګایۍ یو لهر راغلی دی په دنیا کې چې څه کېږي رب العزت کوي د رب العزت نه بل څوک نشي کولی کله به خیر راځي او کله به بدې راځي خو چې څه د خیر الله دې زموږ سره هغه فیصله وکړي په دې کې نه د حکومتونو سره د غشتې لاس چې یاره ګراني راله ارزاني راله دا خو د الله نه به موږ تمه کوو مسلمانان یو الله به د هغې ښه فیصلې زموږ سره کوي دا راته ووایه چې دا بلدیات چې دي دا خو ډېر زیات ضروري دي د لارې کوڅې او د عام ولس د رسایۍ چې دی یوه ذریعه ده نو تاسو څه ګڼئ دا بلدیات چې دی نو پبلیک دا څونه په سوچ سمج وکړي ولې چې بیا اکثر عوام مایوس یې چې یاره مونږ د ووټ دا فیصله غلطه کړې ده نو ستاسو خپل ذهن څه دی نو زه خو امید ساتم انشاءالله زه خو به د خپل پي کې سکس ویم چې که ته عام ورکوټې ماشوم نه هم تپوس وکړې یا ته په خپله باندې خپل عقل او خپل الله مخې ته کې او د بریکوټ په کوڅو کې وګرځې د شموزو په کوڅو کې وګرځې چې په کم وخت کې بجلیانې خرابې وي ټرانسفارمرې خرابې وي هر ځای ته وردېږي تا ته په خپل احساس وشي لکه زموږ هسپتال وګوره چې زه پیدا شوم هم دغه د بریکوټ هسپتال و هغې دله نوی جوړ کړو دې خوا دې سکول ته وګوره ماډل سکول یې جوړ کړلو ټیک شوله 23 کروڑ روپۍ چې د بازار له بیوټیفیکیشن نه راغلي دي اوس کار کوي په هغې باندې که نه چې کوم واړه کارونه دي هغه به په هغې وشي مونږ ته خو زما په خیال باندې زه خو چې خپل عقل د پارټۍ په بیس په هم خبره نه کوم د انسانیت په بیس په خبره کوم چې زما په خپله زندګۍ کې دومره کارونه د 8 ارب روپو کارونه په یو ځای کې چا نه دي کړي چې څونه ډاکټر صاحب کړي عوام په دې خفه دي چې د عوامو سره زما د یادو خبره ده په کور کې به ډیوې لګېدلې وي د خاورې به کورونه اوس چې دی نو د سیمټو کورونه دي ښکلي محلونه او کورونه جوړ دي
او موټر یې ورسره د یو په ځای دوه دي او ایفون یې ورسره د یو په ځای دوه دي ټیک شوله او جامه په هزار چې چا په کال کې اختر له اخیسته ما ورته اوس په میاشت کې جوړو نو یې رس خو نه ختمېږي د آیفون خو ستا غوندې کاروباري سړي سره یاره ورور مې په دې بازار کې سروې وکړ چې د چا په جب کې نه و د چا سره سمارټ فون نه و زه ذموار ما دا یو تپوس کړی د یو ملګري نه چې یاره بېروزګاري د هغه د لاس نه ونیو موبایل دوکان ته یې دغه کړم واړه واړه هلکان هغوی 40,000 والا موبایل لا 50 او پلارانو چې دی مزدور کارو نو دا خبره ستاسو صحیح ده خو دا راته ووایه چې موجوده کم صورتحال دی په دې کې د شکر ادا کولو یو کس ماته په بازار کې نظر رانغلو نو مین ریزن دا هم کوي زما خو خپل دا خیال دی چې څونه سهولتونه د دنیا سیوا کېږي نو دونه به ستا نه الله یېرېږي کومو خلکو ته چې په دې ور کې الله یاد دی د هغه اوس هم ډېر ښکلی وخت تېرېږي د هغه مطمئن دی په سکون دی لکه ما ته چې نن څنګه ناست یو زموږ مشران به یاد کړو حدیث کې ناسته زموږ زه خو ډېر شکرګزار یم چې په لاس خپل روغ یو رزق خو الله ورکوونکی ذات دی والله خیر الرازقین رزق به موږ له الله راکوي او دا کم ننانوی نعمتونه چې نور راکړي دي زموږ په دې ډېر شکرګزار یو په لاس خپل روغ یو جامه په هزار ښکلې ده دښمني نشته دی هسپتالونه نشته دی د هر سړي سره په عزت په مینه محبت باندې وخت تېرېږي نو زه خو ډېر شکرګزار یم زه خو نن هم دا یم چې کم خلک د الله د رسول تابعدارۍ کې دي هغه په سکون دي کم چې په دنیا پسې ورپسې دي هغه به خامخا د هغو زړه ته به سکون نه وي هغه ته به تکلیف وي هغه به په څه نه څه خبرو کې الله پاک په خپل قدرت باندې به راټینګی نیسي به درنګ جهان مننه زموږ سره کاروباري شخصیت ارشد خان هم موجودو صورتحال دا ده چې زیاتره عوام مایوسه دي او کم چې مایوسه نه دي نو هغوی هم د شکر چې کومه زلزله چې موږ شکر وباسو په هغې باندې ما ته په دې ریپورټ بازار کې یو کس په نظر رانلو که موږ وګورو د گاډو روحجان چې دی هغه په روډونو باندې ورځ ورځ سیوا کېږي د هر سړي سره 3 او 4 ګاډي دي ورسره د موبایلو لا تعداد خخه کپنیانو موبایل چې بیا په جب کې ساتي ورسره د هغوی د رزق تنګي هم دونه نشته کم 20% خلک چې دي د هغوی یقینا چې کاروبارونه په ټپه دي او دا وخت موږ که په بازار کې صورتحال وګورو نو کاروبار هم په ورود دی ګڼه نه ختمیږي خلک چې دی په شاپینګ کې مصروفه په نظر راځي او د قمبر مارکیټونه که موږ د شپې وګورو نو په هغې کې د خپې د لګېدو ځای نشته مین وجه چې دی شکر نه ادا کول چې دي په هغې باندې الله تعالی هم خفه کېږي چې موږ په هر صورت کې شکر وباسو او په دې موجوده وخت باندې چې د کم زموږ په وطن دی داسې ملکونه شته چې په هغې کې زیات تر بحرانونه دي په هغې باندې جنګونه دي شکر الحمدلله زموږ ملک پاکستان او خیبر پښتونخوا د موجوده وسایل نه مالامال دی او دلته کې زیاتره خلک په روزګار دي د کیمرامین عزت حسین سره سهیل باچا ریپورټ